टिक टाक یې ملګرو د جهنم په لور باندې روان کړي. ټیک ټاک یې رانه کمیسونه او پرتوګونه ویستل. ټیک ټاک ملګرو زموږ سره داسې کارنامې روانې دي چې هغه د کتلو نه دي. و یو پارک دی، په هغه پارک کې جینکو او الکانو لاس واچول. توبه استغفار. حالات ټیک ټاک دې ته راوستل چې اوس جینکۍ او الکان په پارکونو کې لاس اچوي. په پاکستان کې خو حالات ملګرو په نور ځایونو کې نشو ویلی، خو په دې KPK پښتونخوا کې موږ لږ مطمئن وو چې زه الحمدلله سم الحمدلله زما د پښتنې خور په سر باندې ټوپۍ والا برقه ده. خو ټیک ټاک چې کوم حالات روان کړي دي نو زه وایم هغه وخت لرې نه دی چې د یورپ غوندې سیسټم بدلته جوړیږي. بیا به څوک حیا او عزت غیرت د دې څیزونو فکر به نه کوي. سیټ کې تاسو ته ښکاري که نه دا هغه نوجوانان دي او بیا دغه جینکۍ دا ټیک ټاکرانې دي. ځکه په دې پسې چې دا کوم هجوم ور روان دی که نه شاته دا کوم رش دی نو دا د ټیک ټاک جینکۍ دي. نو بیا زموږ دغه پښتون رور چې د پښتنو په شانتې لاسونه ټول دواړه داسې کړل اوله ورغی نو هغوی پې بیا ګزارونه وکړه نو د دغې پښتون رور عزت هم لاړی په خاورو کې میلاو شو. د هغوی خو د سره عزت شته نه. که د دوی عزت وی که نه نو دوی به دغه پارک ته نه راتلی. یو 3-4 ورځې مخکې مې در سره یو ویډیو شریک کړې وه شاهي پارک کې چې کومه مسله شوې وه نو زموږ پښتنو وروڼو لږ غوندې خفګان ظاهر کړی و. وایي د شاهي پارک بدنامۍ لور دیر بدنامۍ زه په خپله باجوړی یم ښه. او بیا په هغه ویډیو کې د شاهي پارک نه زیات ما د کنډراتو خبره کړې وه. زه د تخبې کې اوس اوسېږم او یم د باجوړ. هغې کې ما د دې کنډراتو ذکر زیات کړی و چې دلته کې کاڼي دي. کاڼو له دغه پښتانه سله راځي. بیا د کنډراتو چې کومه چړۍ د ملګرو چې کله چې کنډراتو ته بره خیږي نو چې کله بره وخیږي هلته د انسان ساه راماته شي، علق یې وچ شي او هلته اوبه هم نشته. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ دغه پښتانه وروڼه دې کنډراتو ته د څه دپاره راځي؟ کاڼو له راځي. ولې کاڼې زموږ په دې لارو کوڅو کې لږ دي. نو ما د پارکونو خبره کړې ده چې یاره زنانه پارکونو له مه راولئ. عایشه رضی الله تعالی عنه او به په جنت کې د دې ټولو زنانو سرداره وي. ولې به سرداره وي؟ هغې ژوند داسې تیر کړی قربان شم. کله چې وفات کېده نو ویل چې ګوره زما جنازه وه د شپې په تیاره کې قبرستان ته وړی چې ګوره ما په مرګ هم څوک ونه ګوري. سبحان الله. او زموږ دغه پښتنې چې ځان ته مسلمانانې وایي خو د تاریخ نه دي خبر چې د زنانه دپاره کوم شرطونه دي هغه څنګه ژوند تیری. په دې کې زموږ ډېر وروڼو دا خبره هم کړې وه وایي یاره وایي ولې دا پارک یوازې د هلکانو دپاره جوړ شوی دی؟ نه دا د جینکو دپاره هم جوړ شوی چې داسې حالات جوړ کړي. ته خپله پښتنه خور دا غواړي چې زه د هلکانو منځ له بوځم؟ څوک غواړي چې زه دغه پارک ته خپله خور لور بوځم او دغه ټول هلکان ورته ګوري؟ څوک غواړي؟ نو چې څوک غواړي نو بیا به حالات دې طرف ته جوړیږي. داسې حالات به وي. دې کې که 10% غلطي د دې هلک ده په ځان نه دی پوه شوی لاسونه یې داسې کړي دي نو 90% غلطي د دغه جینکو ده. خو دا کومې جینکۍ دي؟ د سیټ کې دا ویډیو وګورئ دا قسم جینکۍ دي ښه. دوی ته اوس تاسو وګورئ د دوی به مروري د دوی به هم پلاري د دوی به هم خاندان وي. نو دا دوی چې په کومه طریقه باندې روان دي نو سوچ کوئ د دې عزت بچ پاتې شي؟ سوال نه پیدا کېږي که د دې عزت بچ پاتې شي. د هلکانو هغه جذبات راوچتولو دپاره دغه جینکو دا کردار ادا کړی دی نو چې کله د هلک جذبات راوچت شي نو هغه بیا لاسونه داسې کوي. عایشه رضی الله تعالی عنه غالبا که په دې کې غلطېږم نه وایي اچې به چېرته تله نو وایي د هغې د قدم چې کوم چاپونه دي نو شاته به د هغې د قدم چاپونه ورانېدل چې چاته پته ونه لګي چې په دې لارو باندې زنانه تلې ده. ماشاءالله. ځکه به په جنت کې د ټولو زنانو سرداره وي. نو دې زنانو ته تاسو وګورئ دې جینکو ته تاسو وګورئ چې کوم حالات یې روان کړي دي د څه د وجې د ټیک ټاک د وجې. نو په هغه ویډیو که زما نه څوک خفه شوي وو که نه نو زه ورته وایم زه په خپله د باجوړ یم. زه په لور دیر ډېر خفه کېږم چې کله پکې حالات دغې طرف ته ځي. زه د خپل تخبې په کنډراتو ډېر خفه کېږم چې کله دغلته کې څه غویمه جوړېږي او د ویډیو په ذریعه باندې زما د کنډراتو زموږ د تختبۍ هغه تاریخ ځي او په کوم ځای کې یادېږي نو زه په دې باندې خفه کېږم.
د لور دیر شاهي دپاره ما ویډیو کړی دی، ویې ګورئ په پیج کې شته دی چې ما کومه ویډیو کړې ده، ما په څومره ښکلي لفظونو باندې شاهي یاد کړی دی. نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه وآله وسلم. نو دا کم حالات چې روان دي، نو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې لږ وخت بعد ګورئ د یورپ اوس هم که حالات وګورئ نو دا د یورپ سیسټم دی، دا چې کوم دا حالات دي که نه نو دا د یورپ سیسټم دی. دا څوک ویلی هم نشي چې دا پښتانه دي، ځکه زمونږ خوله به دې ښکاري چې مونږ ووایو چې دا پښتنه ده او دا په دقه شان د هلکانو په مخې ته روانه ده او په عجیبه انداز باندې، او بیا یو پښتون رالګي هغه داسې کردار ادا کوي، هم د حق جینکو د لاسه وال خوري. نو د ده به څه عزت پاتې شوی؟ ځه ما ته ده ووایې چې د دقه جینکو له پړقونه ورکړي دي نو د ده څه عزت پاتې شو؟ نو دا بېعزتي د دقه هلکان شوې ده، دا شاته چې پسې لکه د سیکیورټي ګارډ ور روان دي. الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. دعا د زړه نه وکړئ یا ربه زمونږ د پښتونخوا زمونږ د پاکستان د امن یو ملک جوړ کړي. نو انتظار کوئ د عذاب، انتظار کوئ د هغه ورځې چې الله جل شانه به دا ځمکه داسې داسې کړي او ټول به پې دننه کړي. دا حالات حق طرف ته روان دي. نو بیا په وچو کې لامدس به دي، څنګه چې تاسو وکتل سیلاب راغلی نو ټیک ته چې څو به پکې ګناهګار، خو د هغې ګناهګارو د وجې هغه مالونه غواګانې بیزې ګړې هغه الله جل شانه په هغه سیلاب کې لا وکړي چې د ګړې او بیزو څه قصور و، د هغوی څه قصور و. زما او ستا په هغه ګناه کې هغوی هم په سیند باندې او په سیلاب باندې لا وشوې. نو د دې خلکو د لاسه به مونږ هم په دې ځمکه دننه کېږو. نو تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې مونږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله پامان.